السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن زموږ ټاپک دی نو هغه زموږ سره سایډ افیکټس اب اور هایډریشن که چېرته کې مونږ اوبه په ډېر زیات مقدار کې استعمالوو دا اوبه موږ ته کوم نقصانات راکولی شي څرنګه چې په تېر لیکچر کې مونږ خبره کړې وه که چېرته کې یو انسان اوبه نه استعمالوي د هغې نه چې کوم دی څه قسم نقصانات منځته راغلی شي که چېرته یو انسان د خپل نارمل حد نه زیاتې اوبه څښي نو څه قسم نقصانات انسان ته کېدی شي نو راځئ باقي چې زموږ سره کوم فرسټ نمبر باندې کوم پوینټ دی نو هغه دی فریکوینټلی یورینیشن چېرته څوک زیاتې اوبه استعمالوي نو هغه به څه کوي هغه بار بار به متیازې کوي بار بار به هغه څه کوي یورین به پاس کوي نو څه به کېږي انسان به راځه څه کېږي ډسټرب کېږي نو ډسټربنس سره هم یې سره رلی شي سیکنډ چې کوم پوینټ دی نو دا دی هایپونیټریمیا هایپونیټریمیا څه ته ویل کېږي کله چې په باډي کې څه وشي د سوډیم چې کوم لیول دی دا څه شي دا کم شي نو ته ویل کېږي هایپونیټریمیا ټیک ده کله چې په باډي کې د سوډیم لیول کم شي دا ته ویل کېږي هایپونیټریمیا نو ګوره که چېرته کې ته زیات لیول باندې اوبه استعمالوي نو څه زیات اوبو د استعمال سره په وجود کې به څه کېږي دغه د سوډیم لیول چې کوم دی دا به کمیږي نو چې کله د سوډیم لیول زموږ سره په باډي کې کمیږي زموږ سره چې کوم دی ډېر زیات مسلې منځته راتلی شي باقي یو خو مینلی مسله دا راتلی دي چې زموږ بلډ پریشر چې کوم دی دا به ډېر سره د لو کېدو چانس شته چې زموږ بلډ پریشر چې کوم دی دا لو شي کله چې زموږ بلډ پریشر ډېر زیات لو شي نو ستا چې کوم دی ستا باندې به سترګې تورې تورې کېږي دا شان دی چې ستا وجود چې کوم دی دا به سست وي دغه شان دی کې تا ته نورې مسلې هم منځته راتلی شي تا ته چې کوم دی وامیټینګ کېدی شي ډیورینګ لو بلډ پریشر دا شان دی ته چې کوم دی کانشس سټیټ ته هم تللی شي ته بېهوشتیا حالت ته هم تللی شي ټیک ده نو دا څه حالت نه کېږي دا کېږي د هایپونیټریمیا د وجې نه تھرډ نمبر باندې چې کوم پوینټ دی هغه زموږ سره ایریتمیا موږ څه ته وایو ایریتمیا ویلی کېږي کله چې زموږ هارټ بیټ د خپل نارمل مقدار نه یا چې کوم دی سیوا شي یا د خپل نارمل مقدار نه څه شي کم شي دا ته موږ وایو ایریتمیا ټیک شو ایریګولر هارټ بیټ ته موږ وایو ایریتمیا که موږ چاته کې ډېر زیاتې اوبه استعمالوو نو ډېرې زیاتې اوبه چې کوم دی هغه زموږ د هارټ چې کومه بیټ دی دا هم افیکټ کولی شي ټیک ده 4 نمبر باندې کوم پوینټ دی CHF کنجسټیو هارت فیلیر زیات اوبو استعمال سره مونږ ته کنجسټیو هارت فیلیر منځته راغلی شي کنجسټیو هارت فیلیر څه ته ویل کېږي ګوره که مونږ چاته اوس په ډېر مقدار سره اوبه استعمالوو نو زیات مقدار کې چې کله مونږ اوبه څښو نو زمونږ د بلډ چې کومه مقدار دا به سیوا کېږي نو چې کله د بلډ مقدار سیوا کېږي نو زمونږ هارټ څه کار کوي خو بلډ پمپینګ کوي که نه نو زمونږ زړه بیا نشي کولی چې په اسانتیا سره څه وکړي د بلډ پمپینګ وکړي زړه ته به بیا د بلډ په پمپ کولو کې څه راځي مشکل منځ راځي نو دا شو زمونږ سره کنجسټیو هارت فیلیر د سره وجې نه د اوور هایډریشن د وجې نه پریشر ان کډنی به څنګه کېږي یعنې په ګردو باندې به یو قسم بوج راځي دباو به پرې راځي که ګوره که مونږ چاته کې په ډېر زیات مقدار سره اوبه استعمالوو د اوبو نه زموږ سره څه شی جوړېږي یورین جوړېږي به دغه د یورین په جوړولو کې زموږ سره چې کومه مینلی او ارګن کار کوي نو هغه زموږ سره کډنی نو په کډنی باندې به څه راځي بوج به راځي یعنې په کډنی چې کوم ده هغه به د خپل نارمل حد نه څه کوي ډېر زیات به کار به کوي نو چې کله د خپل نارمل حد نه ډېر زیات کار کوي نو په دې باندې به څه شی راځي پریشر به راځي ټیک ده لاست وان چې کوم دی هغه زموږ سره وامیټینګ اینډ نوزیا که چېرته کې یو کس ډېر زیات اوبه استعمالوي نو هغه ته به وامیټینګ او نوزیا هم کېږي مطلب هغه چې کوم دی یو انسان ته به الټۍ هم ورتلی شي یو انسان چې کوم دی الټۍ کولی هم شي ټیک ده نو دا شو زموږ سره وامیټینګ اینډ نوزیا نو دا شو زموږ سره 6 پوینټ د څه په حوالې سره سایډ افیکټس اب اور هایډریشن نو تاسو ټول نه پکار ده چې تاسو په نرمل حالت سره څه وڅښئ اوبه وڅښئ چې تاسو د 8 ګیلاس نه والا تر 10 ګیلاسو پورې څه کولی شئ په 24 غنټو کې اوبه استعمالولی شئ او که چېرته کې تاسو په ډېر کم لیول سره اوبه استعمالوئ نو هم تاسو ته نقصانات درکوي او که چېرته کې تاسو د خپل نرمل حالت نه ډېر زیات اوبه استعمالوئ نو هم تاسو ته نقصان درکوي نو تاسو کولی شئ چې په نرمل حالت سره څه استعمال کړئ اوبه استعمال کړئ چې نرمل حالت د اوبو زموږ سره د 8 ګیلاس نه والا تر 10 ګیلاسو پورې نو امید کوم تاسو به په دې باندې پوه شوي